الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام چاچی ستا د قتل جوړې منصوبې کړي تا هغو ته هم د لا تثریب چې نارې کړي ټول جهان ته دې د امن پیغام ورکړو په هر خوا دې د الفت وږمې خورې کړي واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو الله رب العزت په موږ او تاسو باندې یو ډېره قیمتي او یو بهترین میاشت د رمضان المبارک ښکلې میاشت بهتره میاشت غوره میاشت راوستې ده او الله رب العزت په دې میاشت کې خپل بندگانو ته خصوصي توجه فرمایي الله رب العزت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زمکې ته کوشا او ټول سرکش شیطانان اتړه چې زما د احمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو روجي خراب نه کی د جهنم دروازې بند کا او د جنت دروازې زما د احمد صلی الله علیه وسلم روزدار امتیانو د پارا کلاوی کا او پدی ورځ او شپو کې چې څوک تراو ته ولاړ دی څوک د قران مجید تلاوت کوي ذکر اذکار کوي هغه خلکو سره مصافحه وکا او هغه چې کومه دعاګانې غواړي په هغه دعاګانو باندې امین وای نو د رمضان المبارک پشپا ورځ کې دعاګانې قبلي د الله ذات خپل بندگانو ته مکمل متوجی وي اعلانات کیږي څوک بخنه غختون کېشتا څوک حاجت منشتا څوک ضرورت منشتا چې داغي بخنه حکم
داغي ضرورت پورا کم، حاجت پورا کم، مشکلات حل کم، بیمار تور لا صحت ور کم. نو حدیث کے راضی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتون دی چې دا الله بندگان دا دو نعمتونه ډیر په غفلت سره ضایع کوي چې پاغي کې یو صحت ته بل فراغت ته. هغه ورځ هم زه یو بیمار سره ملاو شوم نو یو افسوس او ارمانی کولو چې کاش ما ته صحت ملاوي، ما په دې روزه کې د قرآن مجید ختم به مې کولې، ختم ته به ولاړ وې، تراویح به مې کولې، روجي به مې نیولې. خو ستا په آه او افسوس او په فریاد باندې څه خو چې تر کومه پورې ما او تا سره صحت دی نو دا ما او تا سره چانس دی، تر کومه پورې فراغت دی ما او تا سره چانس دی. د دنیا دا زندگی بار بار نه ملاویږي، د دنیا دا ژوند بار بار نشتا. حدیث کې راځي بهترین او خيار انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ د پاره تیاری وکړي. نو الله رب العزت په دې میاش کې خپل خصوصي توجه فرمایي او یو فرشته ته आवाज کوي، حکم کوي چې لاړ شه او په پیلنی اسمان کې درې ځل د आवाज ولګوا. څوک بخنه غوښتون کې شتا، څوک ضرورتمند شتا، څوک حاجتمند شتا، څوک بخنه غوښتون کې شتا. نو اکثر په پښمنی کې من غفلت، درو جماعتي په ټیم کې غفلت. والله العظیم درو جدار دعا قبليږي، والله العظیم پښمنی کې دعاګانې قبليږي. لیکن دغه وختونه خلق په مازیګر کې چرتا کرکټ ولګي، فوټبال ولګي، والیبال ولګي، ټیم پاسې پکې چې دا ورځ دا مازیګر زر تیر شي او زر ماخام شي چې روزه مات. زیات تر خلق په دسترخوان باندې ناس وي، اذان ته انتظار کوي، لیکن د دخل خاموشي، نه دعا غواړي نه ذکر اذکار کوي. نو الله رب العزت په دې روزه کې زما محترمو نفل په فرض باندې بدلی او یو فرض په او یو په فرض باندې بدلی. دا د لوټ مار میاشتا، دا د الله د راضي کولو میاشتا، د الله سره د صلح کولو میاشتا، دا د تربیت میاشتا، دا د ټریننګ میاشتا چې دا انسان په دې روزه کې خپل ټریننګ خپل تربیت وکي او پوره کال لکه څنګه پروژه کې ما وتا د ګنا نه ځان ساتو، ما وتا د چغل خورینا، د عبس او عبسیاتنا، د لعیانیانو نه او د 15 وخت د موز اهتمام کو، د تکبیر اولا سره جمعتونم ډکړي. نو ځان نبا صرف د روزي مسلمانان نه جوړو، منګو تاسو با وہی مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. ہاں او خيار بهترین انسان چې تر مرګ پورې خپل رب راضي کی، تر مرګ پورې د الله عبادت او بندګي وکي، تر مرګ پورې به موتا د 15 وخت د مونږ اهتمام کو، تر مرګ پورې به د الله د نافرمانی نه د ګناهونو نه بزان ساتو، تر مرګ پورې به د الله د کلام قرآن مجید تلاوت وکاو. زما محترمو چې الله رب العزت منګو تاسو ته د تراو په یو سجده باندې 15 نیکی راکې، بل روایت کې راځي 2.5 نیکی. د قیامت په ورځ به دا ټوله دنیا د تلی په یو چابړی کې واچولې شي او دا یو نیکی دا به د تلی په بلې چابړی کې واچولې شي. اجي سه بیا بتاو ست پته ولګي
چې دا نیکی څومره اهمې وي څومره ضروري وي او دې نیکو ته مو ته څومره محتاج یي چې بیا پلان نه غواړي نه به درکوي مور نه غواړي نه به درکوي زوی نه غواړي ښځې نه غواړي نه به درکوي نو چې سبا بل ته محتاجېږي او بل ته د حاجت راځي خو په خپله باندې نیکۍ وګټه کله په خپله باندې ځان سره د نیکو پنډونه یوسه غرونه یوسه نن الله مو قدر کړی ده په یو سجده د تراوو باندې 1500 نیکۍ دي سوچ وکړه بیا حساب ولګوه 15-16 په 20 کې ضرب ورکا 40 کې ضرب ورکا نو دا 60,000 نیکۍ شو 60,000 اوس چې دلته چېرته 1500 او 2,500 روپۍ تقسیمیږي نو هغه مالداره سړی به هم د ټول نه مخکې صحابه دا ګټې زده کړې وي ها صحابه د آخرت د پاره تیاری سره رډي د دنیا یو سکینډ یو منټ یو ګنټه هغه قیمتي کړي وا نو مرګ ته به خوشالیدل په خوشالۍ باندې په خندا به مرګ لغاړه ورکولا نن موږ مرګ نه ولې یریږو موږ د مرګ د پاره هیڅ تیاری نه دی کړی حالانکه حدیث کې محمد رسول الله فرمای چې دا مرګ د مؤمن د پاره تحفه ده په دنیا کې څه دي موږ په دنیا کې راوړو دنیا ته خوشالي د دنیا کورونو بنگلو خزو بچو گاړو خو کپړو د الله اصل زندگی د آخرت زندگی ده نه ختمیدون کی زندگی د آخرت زندگی ده ناکام انسان مفلس انسان غریب انسان چاته ویلې کی تسوي چا سره مال نه چا سره عہده نه صدارت او وزارت او وکالت نه ها دا غریب دی نه چا سره دین نه د چا آخرت تماشو سوق جهنم تلاړې د چا د غرونو برابر اعمال د قیامت پر ورځ پیش کړل شو نیک اعمال ډېر نیکي ډېر ثوابونه حجونه عمرې زکاتونه لیکن د دنیا په زندگی کې چاته دک ور کړي چاته تکلیف ور کړي چا پسې غیبت کړي چا پسې سپور ویلې ها د چا حق لاندې کړي پچای ظلم کړي دنه بدانې کې اخستلې کېږي غلب ور کوي بل ور کوي یو برازي ماته کنزل کړي یو برازي زمای حق لاندې کړي یو برازي زی خور ما مال حق نو را کړي یو برازي یتیم مدد د زما حق لاندې کړو نو یو هغه پندونه هغه غرونو برابر نه کوي اعمال اب ختم شي ودا د ټول مفلس او غریب ترین انسان دا او د متعلق به د جهنم فیصله وشي الله دې مونږ ته نجات راکړي نو نن سبا وخت کې فتنې راوچتې شوې دي په سوشل میډیا باندې هر نوجوان سره ټچ موبایل لاس کې سپینګری سره لاس کې زنانو سره ماشومانو سره نو که قادیانه تعالی انجیکشن لګئی د سوشل میډیا په ذریعے سره به لګئی که شیعه تعالی انجیکشن لګئی د شیعتوب زما عزتمندو د سوشل میډیا په ذریعے سره د ګوګل په ذریعے سره د یوټیوب په ذریعے سره د ټیک ټاک په ذریعے سره د فیسبوک په ذریعے سره والله العظیم زمنګ نوجوانان تباہ او برباد شو گمراهی طرف ته روان کړي دي باقاعده قرآن مجید هغه چې کوم د قادیانانو دا په پلی سٹور کې زما عزتمندو اخو دې زمنګ نوجوان سپینګیره زنانا هغه چې کله قرآن را ډاونلوډ کوي کنه چې زب په موبایل کې ادا قادیانانو قرآن را ډاونلوډ کړي د ته پتم نه هغه کې دومره ردو بدل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدلله دغه علماء دیوبند په کوششونو مهنتونو سره هغه خلکو هغه قرآنونه او هغه کتابونه الحمدلله د ګوګل نه او د پلی سٹور نه ډیلیټ کړ نن دی علماء له موږ سات نه ورکو دی علماء له رازونه د دی علماء سره زمونږ ربط تعلق مناسبت نو موږ به گمراه کیږو نو والله العظیم ډیر امیر سیبان کلونه ولګي سلور میاشتې ولګي چلی ولګي ډیر ځانونه جوړ کی خدا علماء سره تعلق نه ساتي والله العظیم وابي ولا انجکشن ولګي وابیت ته واړي
پنځپیرې بریلې ولا انجکشن ولګي هغه طرف ته واړی. ډیر ما په دې خپل سترګو کت نه د دې وجه څه ده تاسو د خپل علماو سره ربط پرې خو ځان تم پوهه ویل چې بس موږ هر څه زده کړو. حالانکه په څلورو میاشتو په کال کې خو هر څه نه زده کی. دا خو 14 کاله علمي سفري د قرآن مجید په یو یو آیات کې ورننه شوي سمندري زما عزتمند. دا 18 کاله زندگی ختم شي علم نه ختميږي. شیخ القرآن څه ته وایي چې په قرآن کې بوډا شي د قرآن مجید په خدمت کې بوډا شي. شیخ الحدیث څه ته وایي د احادیث په خدمت کوي پکې بوډا شي. او بازي شیخ الپټي هغه پټي اړې راړې پکې بوډا شي. یو شیخ الدکانی دکان کې ناسي بوډا شي. نو په ایمان وای هغه په اسانه باندې راوځي او چې الله وسلور میاشتې ولګي د دې عالم او د شیخ الحدیث او د شیخ القرآن مقابله کولای شي. دته محتاج هی کنه. ها اوس وګوره ټول نوجوان په سوشل میډیا باندې یو فتنه راوچته کړې ده یو خبره د تراو راوچته کړې ده او نیغه کوي. الکه د هغه خلکو غمو کوي څوک مونځ نه کوي د الله نافرمانی نه کوي گناهونه کوي حرام کوي سود کوي ناب تول کې کمی کوي بدکاری کوي زنا کوي لواطت کوي. وای د تراو په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته. وای د الفاظ بتا زداغي نوم نه علم. الحمدلله زمنګ فالوور زمنګا فین زمنګ چې کوم دی چاهنے والا اپ کورلهاو دي چې داغي نوم عالم فتنه می نورم مشهور کړه. زدي خپل علماء ته نوم مالي هر سړی هر زنانه هر سپینګیره نور جوان به سرچ کوي چې دالا پکې کوم نمونه ده. موږ درته چي وو په یو سجده د تراو باندې 1500 نه کوي دي زمنګ نه مانی. موږ درته وایو د تراو په یو سجده باندې په جنت کې یو محل دی د یاقوت و زمرودو داسې محل 18000 او 1000 دروازې به د هرې دروازې په مخه کې ما یو بهترین محلات وي د سرو زرو یاقوتونه به جوړ وي. والله العظیم د الله په ذات مې د قسم وي چې کله ما تعالی مرګ راغی وګوره چې الله یې درکې که نه درکې ان شاء الله الله به ضرور راکې. د محمد رسول الله فرمان قول چرتم غلط کې دی نشي. تاسو د فتنو منئ او د محمد رسول الله نه منئ. الله رسول فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچی د رمضان المبارک روزونی ولا د الله د رضا د پاره غفر له ما تقدم من ذنبه مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پدی ورځو شپو کې پدی شپو کې ودرېده عبادت د پاره تراو ته ودرېده غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رسول فرمایي مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. او دا چې شل ورځې د ما عزتمندو 13 ورځې مسلسل دا تراویح کی 10 رکعات تراویح کی نو په اخیری ورځ باندې دا د ګناهونو نه داسې پاک شوی چې تازه د مور نه پیدا شي. د ګناهونو هغه ټول پیټی ته الله ورس. سورل سوکاله وشو په حرمینو شریفینو کې اوس پوری چرته د 10 رکعاتو نه یو رکعت کمی تراویح نه دي شوی. الله رسول 3 ورځې متواتر 10 رکعات تراویح کړی دي د جمع سره کړی دي بے صحابه کړی دي. الله رسول په خاموشي اختیار کړی دا بیا دی رو چتیږي وای مونږ ته لفظ تراویح وخای قرآن او حدیث د لفظ تراویح ثابت چې مونږ ورته ثابتو مونږ ورته د مناظري چیلنج ورکو مناظري تکینی نه. نو د علماو اختلاف دا سدي دا رحمت ته پکې د حق او د باطل پته ولګي. نو مناظره دې د پاره زما عزتمندو دا علما کوي. یو عالم په نه په یو خبره کې خطا شوی غلطی دي شوی نو راشه کن راشه یا به دې پوي کم یا به می پوي کی یا به می پړ کی یا به دې پړ کم. لیکن د الله بندگان خو گمراهی کې اچول نه دي پکار کړ. لیکن الله بندگان خو د تراوونه منی کول نه دي پکار. صلات تسبیح نه منی کول نه دي پکار. سورۃ یاسین نه منی کول نه دي پکار.
سورت واقعه نه منی کول ندی پکار سوی وستا پکوري او سړی راځي تا نه خزه بوزي نو تب سکه سورت یاسین مې نوافل بکې چې پدې سړی مې وس رسی دا کپړې به ماتوم دا کپړې به الزوم او چې وس مې نه رسی نو سبقوم. زما محترمو دا فتنې دي. اوس الله رسول احادیثو کې فرمایي څوک سورت یاسین د ورځې په شروع کې وای د ټولې ورځې ضرورتونه به الله پاک پوره کړي. دی انکار کوي. سورت واقعه ماخام کې وای چرته به فقر او فاقه په دې انسان په دې نارینه زنانه باندې رانه شي. اسمان زمکه ته راتلی شي زمکه اسمان ته تلی شي دا ټول هر څه درهم برهم کې دی شي خو د الله رسول فرمان چرته دروغ نشي کېدی. نو د دې زمانه د فتنو د دې زمانه د مولیانو منی او د محمد رسول الله نه منی. نو د علماء اختلاف دا رحمت ته دی کې دی. یو سړی خپل حیثیت ته او د بل حیثیت ته نه ګوري. رورا حق ثابتول دي رورا امت د گمراهۍ نه ویستل دي. چیلنجونه تا ورکړي دي میدان تراشه زمنګ اکابرین الحمدلله زمنګ پیری طریقت رهبری شریعت حضرت پیر گوهر علی شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ مناظر اسلام وکیل احلاف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب ورتبا قاعده علی الاعلان د سوشل میډیا په ذریعہ سره امدا خبر ورتقی میدان تراش یا راشه یا درزم یا راشه یا درزم ادب او احترام کی بکینو مناظره به وکړو ها توی چې لفظ تراوی توی چې تراوی ثابت کا شل رکعت تراوی ثابت کا د محمد رسول الله نے ثابت کا د صحابو نے ثابت کا د تابعین او د تبع تابعین نے ثابت کا نو موږ ثابتولو ته تیاری خو تناس ته نه تیار پته ولګی دا کنه دال میں کچھ کالا کالا ہے اے نوجوانانو دا موږ چې درته چغي وهو زمنګ نه مانی او دا هغه خلکو منی دا هغه خلکو خبر امرو چتی کړی دي نو ان شاء الله تراوی بکو ان شاء الله د چا د قصه بکو شل رکعات بکو چې په یو سجده د تراو ماتا الله پنځل سو نه کوي را کوي په یو سجدي د تراو باندې الله رب العزت ماته په جنت کې او محل را کوي. زما مزه خراب دي چې زه تراوی نه کوم زمن کار سره الله رسول صلی الله علیه وسلم بدومره عبادتو کو چې خپې مبارک به اوپر سید. عائشہ بیبي ورته فرمای عرض کې یا رسول الله ستاسو خو مخکینی رستنی ټول ګناهونه معاف شوي دي. الله رسول ورته فرمای اے عائشہ زبې د الله شکر گزار بنده جوړ نشم د ورځې سلزل به استغفار کول نن موږ څوک نه کې طرف ترا بللې نشو د بدو نه منی کولې نشو نو د نیکو اعمالو د منځونو د تراوونو خو منی کول نه دی پکار کنه گمراهی طرف ترا بلل خو نه دی پکار کنه دا خو هر سړی منی. او زتانه تپوس کوم چې ته نفل دی کچاو کو نو ثواب دی او کچاو نه کو نو سو پروا نه کوي څه ګناه پکې نشته. زه تاسو نه تپوس کوم په رمضان المبارک کې نفل په فرض بدلیږي کنه بدلیږي نو کول پکار دي کنه دا خو فرض شو د فرض برابر مال الله ثواب راکي. زما مزغه خراب دي چې زه دا پریدم زما په نور منځونو کې مان څومره کمې کوتاه څومره د الله نافرمانی څومره منځونه می قضا کړي نو دا خو منی کله قیامت پر ورځ تا د فرض منځونو کې کم کمې کوتاه مخه تراغه نو دغه نوافل به الله رالی هغه فرض کې به اچي او د فرض زی بدل لډکی نو کول پکار دي کنه کول پکار دي کنه ها دا پرې نه دی. بیا به تاسو ویم چې ما به درته په دنیا کې چغې والی او تابا د هغه خلکو منله او زمونږ به دې نه منله تابا په فتنو کې مبتلا کېدي او موږ به درته چغې والی. تاسو په الله یقین وکئ زمونږ اکابرین چې دې فتنو پسې کلیپ کوي ویډیو کوي او هغه لا جواب ورکوي نو لاندې چې ګوري کنه ویوز
اب ډیر کم ویوز راغلی. یا خدا خلق دغه چې کم اوتی بوتی وي او تراو پسې استهزاء او د تراو په یا خو خلق اسی په دې باندې ټیم پاسې کې اسی د استهزاء او د خندا پنیت او د غب شپ پنیت اوري چې راشه نور نبی کمی ټپی ویلی ہے نا. یا خو کې دې شي دا خبرې زما محترمو ان شاء الله حق به پیژنو، حق له بسات ورکو او دا خو هر سړی تسلیمي. استاد سوچو کوي چې زما محترمو یو ځای کې د ډمانو اجړاګانو پروګرام دی، اجړاګانو پروګرام دی په یو ځای کې، او یو ځای کې مخامخ دی ډمانو اجړاګانو دی سټیج ته مخامخ کرسي لګېدلې دي. څه کسان په دې کرسو کې ناست دي او څه کسان غیر چاپیرا ولاړي که نه ولاړ. نو دا پروګرام د دې اجړاګانو د دې ډمانو 2 غنټې وي 3 غنټې وي که نه. نو دا په ولاړه باندې دا ټول پروګرام زما عزتمندو دا ګوري، خو خوشحالۍ سره، خمینې سره، خشوق سره، خو محبت سره ولاړي. دا نه وایي چې زه ستړی شوم، دا نه وایي چې خپې مې وپړسېدې، دا نه وایي. لیکن تراو ته د دې صدۍ مسلمان نوجوان نه ودرېږي، یو سیټ ته شاته ناست دي یا چې کوم دی دغه کلیپونه اوري چې د تراو په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته، د هغې د زړه نه د تراو هغه اهمیت هغه ختم شي او یې مړه که دې وکړي خو ثواب دی او که دې ونه کړي هېڅ پروا نه کوي. نو دا چې کله په زړه کې د الله عشقي، د الله محبتي، الله دې موږ ته را نصیب کړي. موږ عاشقان نه یي. ته د اجړاګانو د ډمانو په میکپونو باندې دوکه شوی، ته د هغې په نرمو په خبرو باندې دوکه شوی. یقینو که پرون یو نوجوان ما ته کال وکړو او خبرې کولې، مولوي صاحب ما تاسو سره ډېر ضروري کار دی او په خبرو کې په ژړا شو. ما لکه خبره کوه، وایي ما په یو ځای کې کار کولو او ما سره یو پنجابی مو، هغه هم چې کوم دی ما سره هلته مزدوري کوله. وایي هغه پنجابي له به یو جنۍ بار بار کال به کولو. نو وایي هغه جنۍ پښتنه وه، پنجابي له اردن پښتو نه ورتله. نو هغه د جنۍ نمبر یې ما له راکو، او د هغې سره ما کنټیک وکړو، ما ورسره رابطه کې شوم او خبرې اترې او سړی په دې خبرو کې په ژړا شو. و زما د زندګۍ نه خو خوند تلی دی او دا چل دی هغه مې همداسې هلاک او تباه ښیي. نیک زنانه کتلې ده، نه ملاقات شوی دی، نه او زړه یې ورکړی دی. نو چې الله طرف ته نه راځي که نه، الله به هم دغه شان ځایونو کې گرفتاری همداسې ځایونو کې دا اوس خبره ده. یقینو که په کریکو جړل او د زندګۍ نه مې خوند تلی دی او خودکشي کوم او ځان وژنم او دا چل. نو ما ورته دا خبر وکړه چې توبه وباسه، په خپلو کړو ګناهونو باندې پښیمانه شه. وته هم چې تا سره پنجابي سره رابطه کوي نو نورو څومره سره به رابطې کړي. ستا دا دماغ کار کوي که نه کوي؟ دا تاسو پښتانه پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ والله العظیم زما یو خبره په ټیک ټاک باندې، زما یو خبره په فیسبوک باندې نن نوجوانان هغې له لایک ورکوي. مولوي صاحب دا خبره کړې و، نن رښتیا شو. ما ورته ویلي دي دا ټول فریاد د هغه جنۍ به څه ښایست په سوشل میډیا باندې ټولې دنیا ته وښیي. ښایست خو هغه دی زما عزتمندو چې د مور او پلار او د رونو او د خویندو نه بغیر بل چا نه یې کتلی او ستا کور ته راواده شي او دوی مې ته وګوري. ښایست خو دا دی د قیامت په ورځ به جنتي ته الله په یو حوره داسې ورکوي چې د هغه حورې سترګې به پټي دا به ورته حیران ګوري او د هغه حورې داسې حسن داسې عجیبه غونته کې زما عزتمندو الله پاک جوړې کړي، سترګې به پټي. دا به ورته ته څوک یې؟ وایي تا د دنیا په زندګۍ کې د یو نامحرمه زنانه نه سترګې ښکته کړي، الله د هغه وخت نه ستا دپاره زه پیدا کړی. دا به میلاویږي انشاءالله.
په موبایل کې د نامحرمه زنانو نه غلطو فلمونو ډرامو نه په چوک او بازار کې تا د نامحرمه ښځو نه سترګې یو صحابي عرض کوي یا رسول الله که یو سړی د ورځې 100 زنانو نه سترګې ښکته کوي وایي 100 حورو جنت به الله ورکوي او هغه حوره ورته څه وایي قسم ورته کوي هغه حورې ما او یا جوړې اچولي یو جوړه کې بله جوړه بله جوړه کې بله جوړه بله جوړه کې بله جوړه حتی دننه بدن به ښکاري بدن کې به دننه زړه ښکاري زړه کې به دننه مینه ښکاري چې تا سره څومره مینه ده هغه دي حورې دي غلمان دي غلمان څه ته وایي ښایسته هلکان دا به ستا په خدمت کې ته د دنیا په هلکانو باندې د دنیا په جنکو باندې د دنیا په ډیکوریشن او په ښایستونو باندې مینې صحابو هغه سیسټم کتل او خوبونو کې ورته الله ښودلو د الله د رسول په فرمان باندې حق سچ د زړه نه یقین مضبوطه عقیده چې الله به دا راکوي نو زما محترمو عرض مې دا کولو چې انشاءالله په دې روژه کې تراویح به کوو او یو ورځ به هم تراویح نه پاتې کوو د چا د قصد به کوو 20 رکعاته به کوو زمونږ تعلق د قرآن سره به پیدا شي په تراویح کې د الله کلام لولي قاری صاحب پې لولي ما ورته یې اورو دا د الله عشق د الله محبت خپې دې ستړي شي بیا هم ولاړ خوب درځي بیا هم ولاړ بدن دی خرابی بیا هم ولاړې ستړی ستومانه د کار نه راغلی او د شپې تراویح ته ودرېږي دا عشق نه دی دا محبت نه دی فاطمه رضی الله تعالی عنها د الله د نوم سره څومره محبت کوي څومره محبت کوي چې زما محترمو یو فقیر راغی او الانکه فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې 2 بچي حسن او حسین رضی الله تعالی عنه دا بیمارانو او دا نظر اومنو چې الله که چېرته زما دا بچي تا ښه کړه دته دې صحت ورکړه زه به 3 روژې ونیسم ستا د رضا دپاره نو زما محترمو هغه الله ښه کړه نو علي رضی الله تعالی عنه فاطمې رضی الله تعالی عنها روژه نیولې ده او روژه ماتي ته ناست دي چې روژه ماتئ دغه ټیم کې یو فقیر راغی وایي د الله په نوم باندې څه راکړي د چا په نوم الله اوس موږ الله پیژنو د الله نوم یې راته واخیستو د الله په نوم باندې څه راکړه نو ورکول پکار دي که فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه مخې ته لږه شان روټۍ پرته وه هغه یې اوچته کړه او فقیر له ورکړه دواړو په اوبو سره روژه ماته کړه په 2مه ورځ بیا روژه ماتي ته ناست دي پیشمنۍ په اوبو سره وکړو بیا علي رضی الله تعالی عنه لږ کار کړو او په هغې سره یې وړه کور ته راوړه او هغې نه یې روټۍ پخې کړي بیا زما عزتمند روژه ماتي ته ناست یو فقیر یو یتیم راغی دروازې یتیم یې د الله په نوم سره راکړي هغه روټۍ مې اوچته کړه یتیم له یې ورکړه د چا سره محبت دی د الله سره د الله د نوم سره محبت نن مؤذن وایي حی علی الصلاة مونځ طرف ته راشئ حی علی الفلاح کامیابۍ طرف ته راشئ الله اکبر او زمونږ د الله سره مینه شته چې زمونږ د الله سره محبت وي تا به دکان پرېښی وي تا به د کور مجلس پرېښی وي تا به بیټک او اجره پرېښې وه فوراً مونځ طرف ته به متوجه کېدی عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے زما محترمو بیا روژه ماتې په اوبو سره وکړه په 3مه ورځ بیا یو یسیر راغی د چا چې پلار نه یسیر دروازې واله د الله په نوم سره په 3مه ورځ باندې بیا هغه روټۍ اوچته کړه او هغه یسیر لی ورکړه او روژه ماتې زما عزتمندو په اوبو سره وکړه الله داسې لوږې تندې داسې تکلیفونه غریبینې مصیبتونه په صحابو باندې صحابیاتو باندې په محمد رسول الله باندې راغلی دي یاد ساتئ په دنیا کې داسې غریب او مسکین او فقیر او داسې مصیب زده زه نه ګورم چې څومره محمد رسول الله واوري
یو ورځ فاطمه رضی الله عنها راغه چرته راغه د محمد رسول الله کور ته راغه الله رسول ته ای فاطمه سره راغي څنګه راغي او یا رسول الله علی رضی الله عنه او حسنین او زه د ډیرو ورځو نه وږیو نهرو سم خوړلی نو یا رسول الله یو ورځ علی رضی الله عنه لکار مارو کو پاغې سره سوړه کور ته راوړو د هغه وړو نه ما روټۍ پخې کی یو روټۍ حسن وخوړه بله روټۍ حسین وخوړه بله روټۍ علی رضی الله عنه وخوړه او بله روټۍ زما حصه او یو روټۍ فقیر له ورکه د الله په نامه باندې او یا رسول الله ما چې کوم خپله روټۍ خوړله نیمۍ ته مې ورسوله دی کې یا رسول الله تاسو راته رایاد شوئ یا رسول الله تاسو راته رایاد شوئ او دا خبره مې زړه کې راغله چې محمد رسول الله ته به د خوراک څه میلاو شوي که نه و یا رسول الله هغه روټۍ هغه نیمه روټۍ ما په دې لپټه کې چې کوم دی وتړله او تاسو له مې راوړ الله رسول ورته وایي فاطمې نن درېیمه ورځ ده چې ستا بابا جان څه نه دي خوړلي څومه ورځ ده الله په ایمان وای موږ چېرته یو ورځ پوره نهر شوي زموږ ښځه او بچي یا چېرته نهر شوي دي دا څوک دی محمد رسول الله الله څه فرمایي اے حبیبا ستا د پیدا کولو فیصله ما نه وکړي ما به دا دنیا نه پیدا کړی آدم علیه صلات والسلام نه ونیسا تر عیسی علیه صلات والسلام پورې یو پیغمبر منی نوې پیدا کړی هغه پیغمبر باندې لوږي دي تکلیفونه دي او موږ باندې لږ مصیبت تکلیف راشي څه یا الله زه دې قتل یم زنانه یا الله زه دې قتل یم هغه کفري الفاظ د خولې نه وباسو مونږ خو ډېر کمزوري الله دې په موږ حالات نه راولي الله زه خو اکثریت ویم الله دې موږ سره عافیت ول او که خدای ناخواسته راغه دا خوله به په کنټرول کې ساتي انسان سار مسلمانی ماښام ماسخوتن د شپې کافري داسې الفاظ استعمال کړي ځان نه خبر هم نه ښځم په طلاق حرامو کې مبتلای د ایمان نه خلاصي یو سړی چې د ایمان نه خلاصي د هغې منځونه کېږي د هغې روژه کېږي د قرآن داسې ډغرې وایي هندوستړی خدای ناراض موږ ایمان څه پیژنو نو ها الله به راضي کوي انشاءالله الله سره به صلح کوي انشاءالله په دې مختصره زندګۍ کې د خپل رب سره به صلح کوي انشاءالله زما محترمو د بیماری څه پته د مرګ څه پته نه لګي وایي تاسو په خپل ژوندانه باندې ځان له کفن واخلئ په خپل ژوندانه باندې ځان له نارینه زنانه دې کفن واخلي او هغه کفن ته ګوره او ځان ته مرګ را یادوه چې یو ورځ به دا چهره خاوري کېږي یو ورځ به دا بدن خاوري کېږي الله اکبر زما محترمو تعلق ربط مناسبت د قرآن سره پیدا کړي زنانو ته ویم یو نوجوان الانکې هندو دی او کینسر ورته ولګېده داسې کینسر ورته ولګېده د دې کینسر د لاسه څومره خلک لاړه که لا نړ زما چاچی مخکې ورځو کې یوړه پوه الله اکبر بیا به خړې خړې یو طرف ته بل طرف ته ګوري اوس در سره طاقت او صحت او فراغت شته که نه الله راضي که که نه وخت قیمتي که که نه ولې نه منئ چې کله مرګ راشي بیا به ومنئ چې کله څلور تکبیرونه در باندې بیا به منئ چې کله دې په قبر کې کېدو بیا به منئ چې کله در باندې تیږې کېدو بیا به منئ د هغې د پاسه خټې ور وتپو بیا به منئ د پاسه در باندې ډېرې خاورې راواړو بیا به منئ اوس ومنه که نه نن د ځمکې په سر یې حاجي صاحب سبا به د ځمکې د لاندې بله ورځ به خاوري پوه شوې که عزیر علیه السلام داسې په یوه لاره تېرېدو چې ویې کتل کوپړۍ پرتې دي او خاورې شوي دي او خلک چې کم دی داسې وی الله هغه قوم باندې چېرته عذاب تېر شوی دا به هم لا دوباره را ژوندي کېږي دا به الله رب العزت حضرت عزیر علیه السلام څومره اوده کو 100 کاله الله هغه خر منځ کې چې کم دی ټول خاورې مکمل او هغه خوراک د عبرت په طور باندې
هغه الله صحیح سالم پاتې کړو مخې ته پروت بیره ویښ کو ورته وی وګوره کنه څومره وخت وی الله یو ورځ یا د ورځې څه حساب به کم دی تا سل کاله تیر کړه خر ته دی وګوره اوس دې خر ته ګوره څنګه را ژوندې کوم هغه خر ته کتل چې زما عزتمندو د خر هغه اډوکي الله را جوړ کړي داسې لکه دا تاسو ګورئ ټیک ټاک کې خلکو دغه مغه جوړ کړي خپل اخخ ته راځي ولته دیوال باندې دل کېږي هلته نه اټومیټیک چا ورته لاس کړي هم نه خپل هغه دیوال ته تاسو کتلی که نه یو نوجوان اوبو ته ټوپ کي چې ګوري واپس را ټوپ کي هغه ترتیب یې ورته داسې جوړ کړی که نه نو همدغه شان هغه ډانچه جوړېده ډانچه جوړه شوه د هغې د پاسه غوښه راله د هغې د پاسه سرمن چړاو شوه حضیر علیه السلام داسې ګوري کولی شي الله که نه شي دقه شان الله پاک فرمایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى دې خاورو نه مې پیدا کړي یې دې خاورو طرف ته به تاسو راولم او د دې خاورو نه به م راپاسوم او د زندګۍ تپوس به درنه کوم عمر می در کړو ځواني می در کړې وه مال می در کړو علم می در کړو بیا به دې پته ولګي په دنیا کې شپ کوه خویندو حقونو باندې ځان غلی کړی د یتیم په مال باندې خېټه اچولي پوه شوې ناب تور کې کس ته به هم ګوري لاندې بیا غټ کاڼې ورته ایښې د الله بنده ته هغې له دوکه نه ورکې ځان له دوکه ورکې ځان له بیړه غرکې لږې پیسې وګټه خو حلال یې وګټه برکت والا پیسې وګټه داسې ده موږ برکت نه ټسو پیسې لږې دي ډېرې دي خو حرامې دي کثرت ته مه خوشحالېږي برکت ته خوشحاله شي نو هغه نوجوان ته کینسر ولګېد او کینسر لا علاجه کینسر زما عزتمندو اسپتال کې چې کم دی ډاکټرانو چې وکتو ویره د دې علاج نه کېږي داسې کینسر و لا علاجه کینسر و وایي د دې علاج نه کېږي لکه زما چاچي هغې ته هم داسې وویلې لکه دا پوره ځمکه ده یو حصې والي د دې علاج به وشي دویمه حصې والي درېیمه او چې ټوله حصه مکمل د کینسر په بیمارۍ کې ګرفتارئ نو هغې څه کوي راجینډي کې کور ته دغه شان دا نوجوان یې راجینډ کور ته راغی خفه ناست دغه ټایم کې د انسان پته لګي دغه ټایم کې څه مخې ته شي مرګ عجیبه نوم دی یار مرګ پاشي زه کله ناکله سوچ کې ناست یار موږ به مرو په موږ به هم د جنازې اعلان وشي په موږ به هم څلور تکبیرونه ووایي قبر کې به هم کېدي ښځه به هم څه کوي بچي به هم څه کوي یار هسې کله ناکله لږ کښېنئ او د دې سوچ کوئ بیا به تاسو د مرګ دپاره په تیاري کې لګئ څومره ښکلې کپرۍ خاورې شوې څومره ښکلې خلک خاورې شو ښکلې زنانه خاورې شو ښکلې د ګل غونته کې ماشومان مې په دې خپلو لاسونو سره چې هغه ټول قبر چې کم دی سي پړقېږي پې ما الله دا به موس الله همدغه شان زموږ دا چهرې به دا سرمن دا غوښه دا ښایست دا هر څه به خاورې شي کوپړی به پاتې شي پکې پته به هم نه لګي دا شعیب دی که دا نعمت دی که دا عبدالحق مولوي صاحب دی او که دا پته به لګي د هغه ورځې دپاره تیاری دی دا رمضان المبارک میاشت نو د قرآن سره چې د چا تعلق وي د قرآن سره مینه وي محبت وي یو نه یو ورځ دا قرآن به ستا په کار راځي یو نه یو ورځ به د دې قرآن په ذریعې سره ستا دنیا هم ښایسته کېږي آخرت به دې هم ښایسته کېږي بیمار ته به دې الله پاک صحت ورکوي او چې د چا د قرآن سره تعلق یې نه وي او چې کم ټایم کې د اسپتال نه او د اسپتال دوايانې ناکام فیل شي اپریشن فیل شي د اسپتال ډاکټران فیل شي الحمدلله دغه ځای کې د الله کلام په کار راځي صرف یې رامخې ته کوي داسې بیماران موږ دم کړي دي الحمدلله لا علاج بیماری کې اخته نو دغه نوجوان ته کینسر ولګېده کور کې د مرګ په انتظار ناست زما یو څو ورځې شپې دنیا کې باقي دي بیا به څه راځي بس مړ کېږم به بیبي راله ښځې راله خوا کې ورسره کېناسته ورته وایي ولې داسې پریشانئ
وی به زما خو تا سره یو څو ورځې شپې پاتې وی ولې وی هسپتال کې راته دا خبره وکړه بس راجین ټیکم چې د دې علاج نه کیږي. زما محترمو دا واقعه لګه اوږده ده، خو زه تاسو ته مختصر بیانوم. نو هغه نوجوان پریشانه ناست دی، دې ښځې ورسره د مینې محبت خبرې شروع کړي، ورته وی ډاکټران فیل شو، د ډاکټرانو علاجونه فیل، دوایانې فیل. ای خاونده زه تاله علاج کوم، زه تاله اوبه دموم. هندوان دي، هندوانو کورنۍ سره ټول د سلمه هندوان داسې ده. ته وګوره دا سپیکر لږ بند صحیح دی چې کورونو کې زنانې م واوري. زما محترمو دا زنانه ورته وایي زه دله علاج کوم، په هغه علاج سره په هغه دم سره به تا ته څه میلاویږي؟ صحت ما ته ګوري، تا ته به صحت میلاویږي، ستا دا بیماری به ختمیږي، دا کینسر به ختمیږي. خو زما یو شرط دی، زما یو خبره ده هغه به منې. دا خاون ورته حیران د ایران ګوري، هندو دی که حیران د ایران ګوري چې په هسپتال کې د دې بیمارۍ علاج ونه شو، په دوایانو سره ونه شو، تا سره څه دی چې په هغې به زما د دې بیمارۍ علاج وشي. دا زنانه ورته وایي ته نورې خبرې پرېږده، خو واده را سره وکړه چې تا ته صحت میلاو شو، بیا به زما خبره به منې. وایي ما ستا کومه خبره نه ده منلې، دا اوسني ځوانان خو د ښځو هره خبره مني. ما ستا کومه خبره نه ده منلې چې دا به نه منم. وایي ته هغه زنانه ورته بار ویلې چې زما خبره به منې، چې کومه خبره به. به هر حال دا زنانه راغه، دا خاوند پروت دی، کرسۍ راوړه او په هغه کرسۍ باندې کېناسته او اوبه دم کې، په څه باندې اوبه دم کې، او زما عزتمندو په خاوند باندې اوسکلي. چې کله خاوند هغه اوبه اوسکلي، په الله قسم یو څو ورځو کې د خاوند هغه بدن نه هغه کینسر په ختمېدو شو. خاوند خپل بدن په صحتیابۍ باندې وکته چې زما بدن خو ښه کېږي لګیا دی. لاړو لیبارټرۍ ته لاړو، زما عزتمندو ټیسټ یې وکړو، په الله قسم هغه ټیسټ صفا راغی، هغه ټیسټ صفا راغی. هغه ټیسټ یې کور ته راوړو، ښځې ته یې وښودو. ښځه ورته وایي لاړ شه بلې لیبارټرۍ کې ټیسټ وکړه. بلې لیبارټرۍ ته لاړې، هلته چې ټیسټ وکړو ورته وایي ستا په بدن کې کینسر نشته، وایي ښه شوی ستا په بدن کې. هغه ټیسټ یې م راوړو کور کې زنانه ته. ښځه ورته وایي ما چې درته کومه خبره کړې وه اوس به منې که نه به منې؟ وایي وایه څه خبره؟ وایي ما ته خو صحت میلاو شو، زه خو خپل ځان ډېر په بهترۍ باندې او په ښه کېدو باندې ګورم لګیم. الله دې د دې کینسر بیمارۍ نه بنده مسلمان وساتي. دا دننه بدن ته اور لګېدلی، اور دا دننه بدن داسې کېږي که نه، سم خوړلی کېږي او داسې اور لګېدلی. یو انسان ته په ژوندانه باندې پېټرول پې واړوه، تیلی ورته که نه، او هغه سوځېږي او بس ختمیږي عمري. همدغه شان دننه نه دا خوړلی کېږي. نو هغه تکلیف دننه چې کوم وه ختم شو. دا زنانه ورته وایي شابه کلمه ووایه او مسلمان شو. سبحان الله. څه ووایه؟ خاوند ورته داسې ګوري چې زما خو تا نه دا توقع هم نه وه چې ته به ما نه دا خبرې مطالبه کې. ما درته ویلي وو که نه چې ما درته کومه خبره وکړه تا ته به صحت میلاویږي او د هغې نه بعد به زما خبره منې. او ته وایي ته خو د هندو لورې، ته خو د داسې هندو لورې چې خلک هندوان کوي، خلک هندوان کوي. ته څنګه ما ته وایې چې ته مسلمان شه؟ ورته وایي ته مسلمان یې؟ وایي الحمدلله زه مسلمان یم. الله اکبر. وایي که ستا پلار تا نه خبر شو، وایي تا خو به حلاله کي، تا خو به حلاله کي. وایي هغې سره به ګورو، کلمه وایه. هغه کلمه وویله مسلمان شو. چې مسلمان شو ته اوس خو راته ووایه که نه، مختصر ویم. وایي زما په سکول کې یو کلاس پیلو وه، زما ملګري هغه مسلمانه وه او د هغې مور هغه باجي وه، خلکو ته به د دین ښودو، خلکو ته به د الله کلام ښودو. نو ملګري خو ملګري که رضي راځي که نه ځي؟ تاسو یو ملګري یو بل که رضي راځي که نه؟ نو دغه شان هغه زما عزتمندو دې ملګري که دې مسلمانې دې ملګري که به تله راتله هغه ملګري به د خپلې مور نه قرآن زده کولو. څه به زده کول؟ قرآن به زده کولو. دا خو غیر مسلمه وه، دا خو هندوانه وه. دا به وایي زه به د خپلې ملګري سره ناست وم، خپل ملګری سره به ناسته وم، هغې به د مور نه قرآن زده کولو. هغه قرآن به زده کولو، بیا به مور ته اورولو.
وی هغې چې به دا کم سبق ویلی که نه وی ما له الله داسې حافظه را کړې وه چې هغې به کم سبق زده کولو هغه سبق به اټومیټیک ما ته الله پاک یادول وی سبق به هغې به هم خپلې مور ته باجي ته سبق اورولو وی هغه سبق چې کومې زما ملګري به هغه سبق به ما باجي ته په یادو باندې واورول وی چې زما هغه ملګري قرآن ختم کولو وی ما هم په ناظره د الله کلام ختم کړی چې قرآن می ختم د هغه باجي په لاس سره وی ما کلمه ویله مسلمانه شومه وی ما ورته ویلې چې زه به د په کور کې د قرآن مجید تلاوت څنګه کوم زما دا ایمان هغه باجي راته ویلې چې دا خبره به ته پټه ساتي قرآن کلمه دا چې کم دی دا به د خپلې کورنۍ نه د دې هر څه نه به دا خبره پټه ساتي وی ما هغه وخت نه دا خبره پټه ساتلې وه او باجي راته یو وظیفه ښودلې وه وظیفه وی چې دا به په زندګۍ کې یو نه یو ورځ دا وظیفه ستا په کار راشي ما ته وویلې چې دا صورت ذهن کې کېده الم نشرح لک صدرک تر اخره پورې دا صورت چې په څه قسمه بیمار باندې تا چوف کو هغې له به الله صحت ورکوي یا دې ورله پې اوبه دم کړي او هغه دې پې اوس کړي هغې له به الله صحت ورکوي وی هغه باجي یو څه وخت تیر شو وی زه چې کم دی تاله درکم دا واقعه اوس خاوند ته بیانوي چې زه تاله درکم وی زه بې باجي کره رالم وی ما ورته ویل زه خو هندو له ورکم او زه مسلمان یم دا به څه کېږي وی ما ته ویلې چې ته مه خفه کېږه زه دله ټول ترتیب برابروم وی دغه باجي زمونږ کور ته راله او زما مور ته وویلې چې ستا دا لور زما د لور ملګرې ده او زما لور ستا دې لور لا په تحفه کې په جهیز کې څه کپړې کول غواړي که ستا اجازت یې موږ به ورله وکړو هغه وی اجازت دی نو دی ورله اوه قیمتي جوړې ورله وکړي او زما عزتمندو د هغه جوړو په منځ کې قرآن کېښوست څه کېښوستل د هندو په کور کې قرآن کم ځای کې خو هغې په دې ترتیب سره د دې جنۍ کور ته قرآن زما عزتمندو قرآن یې کېښوستو او هغه ټول جوړې او دا ټول حساب کتاب بهترین او قیمتي ترتیب سره پیکینګ او کور ته ولا راولېږو او د دې جنۍ مور او پلار ته ویلې چې دا به تاسو نه کولاوئ دا به تاسو دا د جنۍ د دې ناوې کور ته دا تحفه لاړه شي او دا جنۍ کولاوئ چې خاوند مې وګوري نو خاوند به خوشحاله شي دا به تاسو به هر حال هغه ترتیب سره دا تحفه چې کم دی د جنۍ د دې ناوې کور ته ولېږله وایي دا تحفې چې زمونږ کور ته راوړه نو د دې په منځ کې قرآن پروت و هغه قرآن مې ترې راویستو او په کمره کې به یو پټ ځای کې مې کېښوستو ولې ته خو هندو وي که نه که ته ترې نه خبر شوې تا به ما سره څه کول وایي ته چې به کله دفتر ته لاړې ما به د الله د کلام تلاوت کو ته به کله دفتر ته لاړې ما به د دې قرآن تلاوت کولو او یو ورځ دغه مسله مخې ته راله چې تا ته کینسر ولګېدو او ډاکټرانو په هسپتال کې چې کم دی دغه کینسر لا علاجه کینسر قرار کو او ته کور ته راغې او د مرګ په انتظار کې ناست وی وایي د هغه الم نشرح صورت د برکته الله پاک تعالی صحت درکو په دې خبره ورسېدې که نه نو زما عزتمندو د قرآن سره تعلق پکار دی که نه قرآن ویل پکار دی که نه قرآن باندې عمل کول پکار دی که نه دا د رمضان میاشت دا د قرآن میاشت ده په دې کې به زیات د قرآن مجید تلاوت کوو چا په تراویح کې ختم نوي شروع کړی زمونږ په مسجد کې ختم ولاړ دی 14 سپارې شوي دي دا دې ځان له همداسې راوګرځئ دا باقي تراویح کې به انشاءالله ودرېږو انشاءالله شرکت به کوو انشاءالله په بل کم ځای کې ختم خامخا وکړي سنت عمل دی ما تاسو ته وویل په یو سجده د تراویح باندې 1500 نیکۍ دي یو محل دی د یاقوتو زمرودو نه جوړ شوی الله پاک به دې بنده ته ورکوي عمل به کوو انشاءالله